د سفر د مونځ په باره کې ضروری او اهم مسائل زده کړئ. ډېر ملګري تپوس کوي د سفر د مونځ چې فاصله څومره ده، د سفر مونځ به په کومه طریقه کې، د سفر د مونځ نیت څه دی، په کومو منځونو کې به قصر کې، یعنی کم منځونه به دي چې هغه به 2 رکعاته کې او کم دي چې هغه به پوره کې. دغه شان چې کم دی نو دا به په کم وخت کې ته قصر کې چې ځان له مونځ کې یا امام جوړ شي یا د غزې امام پسې مونځ کې څه طریقې سره به کې، او دغه شان چې کم دی سفر کې قضا مونځ راګرځي. د کیلومترو فاصلې سره څومره فاصله ده، د میلونو اعتبار سره څومره فاصله ده. نو دا ډیر اهم او ضروری مسائل دي د سفر په باره کې. په دې نننی کلیپ کې به تاسو سره دا شیر شي. ګوره جی، اول مسله خدا را چې د سفر مسافر حکم پتا باندې کله لګي. د څومره سفر په اراده چې ته د کور نه اوزې نو پتا د مسافر حکم لګي. نو ګوره د کیلومترو په لحاظ سره چې 78 کیلومتر برابرېږي، ته د کور نه په سفر باندې اوزې د سفر په نیت باندې، او سفر دومره وی چې 78 کیلومتر برابرېږي، یا د میل په لحاظ سره 48 میل برابرېږي، 48 میله برابرېږي. ټیک شولا؟ نو چې ته کله د خپل شهر د حدودو نه اوزې نو پتا د مسافر حکم ولګید. ګوره که د خپل شهر په حدودو کې دننه وې نو تلا مسافر نه ته به مونځ پوره کې. خو که د خپل شهر د حدودو نه کله اوزې او اراده دی د 78 کیلومتر سفر یا د دینه سیوا وا، د 48 میل سفر یا د دینه سیوا اراده وا، نو پتا د مسافر حکم ولګیدو. اوس به ته مونځ کې دا به سفرانه کې، اوس به ته کم مونځ سفرانه کې او کم به نه کې. نو ګوره دا یاد ساته، کم چې 4 رکعاته فرض مونځ دی، زما د خبرې ته لږ سوچ کوئ، کم چې 4 رکعاته فرض مونځ دی، لکه د ماسپخیم، د مازیګر، د ماسخوتن، دا 4 رکعاته فرض مونځ چې دی، په دې کې به صرف د لومبني 2 ډک رکعتونه، دا 2 رکعاته به دا به په دې کې دا سفرانه مونځ شو. د ماښام 3 رکعاته دي، 3 واڼه به کې، د سحر 2 رکعات دي، 2 واڼه به کې. ټیک شولا؟ وتر 3 دي، 3 واڼه به کې. سنت چې د چا سره ټیم وي نو بهترینه طریقه دا ده چې سهولت ته درته، ایمرجنسی نه ده، گاډی درنه نزي، نور تکلیف او نقصان نشته دی، نو سنت په سفر کې کول دا بهتر دی. هغې کې قصر نشته چې 2 رکعاته به کې هغه به پوره کې. بعضې خلک په سفر کې ښه سهولت ورته او سنت پرېږدي، نو دا د ثواب نه محرومه کېږي. دا بهترینه طریقه دا ده چې سنت ته په سفر کې څه دا وکړي. خو ګوره خبره مې درته د قصر مونځ وکړه چې دغې کې به دا 2 رکعاته به کې، دا 2 چې کم 4 رکعاته فرض مونځ دی، په هغې کې به دا لومبني 2 ډک رکعتونه چې کم دي دا به ستا صحیح، دا به سفرانه مونځ وي. ګوره دلته بعضې کس خبره کوي چې یاره ما سره ټیم شته دی، نو ما ته 2 رکعاته یادوي، نو ما سره وخت شته، زه به 4 رکعاته وکړم، خیر دی. نو ګوره زمونږ د شریعت په کتابونو کې دې ته رخصت اسقاط وایي. رخصت اسقاط دې ته وایي چې په عزیمت عمل نشي کولی. یو سړی دا نشي ویلی چې ما سره ټیم شته دی، یاره ما ته خو 2 رکعاته فرض د سفر یادوي، خو زه به 4 رکعاته وکړم، بس ټیم را سره اسم شته دی، نو ته په دې باندې عمل نشي کولی. که چا داسې وکړه ګناهګار دی، دا مونځ نه کېږي. نو لحاظه ته به څه وکړې؟ ته به داسې طریقه وکړي چې ته به 2 رکعاته فرض چې کوم دي 4 رکعتیز فرض مونځ کې چې دي، ته به 2 رکعاته دا د قصر مونځ دا پتا باندې راغی. اوس د نیت خبره څنګه ده، نیت به د سفر د مونځ څنګه کې؟ نو ګوره اول خدا خبره یاد وساته چې دا به په کم ټیم کې ته قصر کې. دا چې کله ته ځان له مونځ کې یا ته امام جوړ شي نو ته به 2 رکعاته کې ځان له مونځ دی کوو، د ماسپخیم، مازیګر یا ماسخوتن، یا ته چا امام جوړ کړلی، مسافر وي او امام یې جوړ کړلی، نو ګوره دلته به ته څه کې؟ ته به 2 رکعاته مونځ کې. دا ځان سره یاد ساته. نو که امام شولې نو هغلته چې ته څنګه سلام وګرځې نو خلکو ته به اعلان وکړي چې یاره اتمو صلاتکم، تاسو خپل مونځ پوره کوئ، او مونږ څه یو؟ مونږ مسافر یو. نو خلک به پاسي یا به د مخکې نه ورته ووایي چې هلکه زه مسافر یم، خو دې کې بعضې کسان وروسته راځي، نو چې ته څنګه سلام وګرځې نو ته به ورته اعلان وکړي چې هلکه تاسو خپل مونځ پوره کوئ او مونږ څه یو؟ مونږ مسافر یو. نو دا مثلا تاسو زده کړه چې کله ځان له مونځ کې یا چې کم دی امام جوړ شي نو ته به 4 رکعاته فرض سي دي، هغې کې به 2 رکعاته کې، او که نه
تا چې کم دی نو په د اغزې په امام پسې دې مونځ کو د اغزې په مقیم امام پسې ودرېدلې نو بیا به د 4 رکعاته فرض نیت تړی. ګورئ بعضې خلک تپوس کوي مقیم امام پسې ون موږ نیت څنګه تړو نو د 4 رکعاته فرض نیت به تړي. هکه تا نه 1 رکعت تللی که 2 دنه تلي که 3 دنه تلي که 4 دنه تلي د اغزې په امام سره په آخري قاعده کې هم ته شاملې دي نو د 4 رکعاته فرض نیت سره دا به ته تړي او هلته به ته 4 رکعاته مونځ کې چې د هغه ځای په امام پسې کې. ټیک شوله دا مسله تاسو زده کړله. اوس بله مسله جی وکړه چې نیت څنګه دی د دې سفر د مونځ نیت څنګه دی. نیت باره کې ډېر خلک تپوس کوي. نو ګوره نیت خو اصل د زړه فرض دی. بس چې په زړه کې سړي نیت وکړو چې د سفر 2 رکعاته فرض د ماسپښین کوم خاص الله تعالی بس دی په نیت کې دی بس دا د نیت تړي مونځ د ټیک دی. خو نه په خوله باندې ویل بهتر دی مستحب دی یو ښه طریقه ده. نو که په خوله باندې وایي نو داسې به وایي چې 2 رکعاته فرض قصر مونځ کوم د نن ماسپښین 2 رکعاته قصر که داسې وایي که څنګه طریقې سره خو چې وایي خو 2 رکعاته قصر مونځ کوم د ماسپښین فرض خاص الله تعالی را مخ مې د کعبې شریف په لور کې الله اکبر. بس دا طریقه ده دې کې څه دومره ډېرې اوږدې خبرې نشته دی ښه بس قصر مونځ دی دغه طریقې سره دې څه وکړي. اوس د نیت خبره خو هم وشوله. اوس چې کله ته دې کې بله مسله دا ده چې کله ته په سفر کې تا نه مونځ قضا شي لکه د ماسپښین مونځ دی دا تا نه په سفر کې قضا شو نو دا ته په کلي کې راګرځې نو څنګه به راګرځې نو ګوره 2 رکعاته به راګرځې ښه د ماسپښین مونځ تا نه په سفر کې قضا شو نو په کلي کې دې راګرځو یا چېرته چې تلې هلته ورسېدې هلته مقیم نو تا ویل چې یاره دلته دا مونځ راګرځوم نو صرف 2 رکعاته فرض دغه د سفر مونځ سره دا به راګرځې. یو مسله شوه. بله مسله دا ده ګوره په کلي کې تا نه مونځ قضا شوی دی مثلا په کلي کې مونځ قضا شوی دی ماسپښین مونځ قضا شوی یا مازدیګر مونځ قضا شوی یا ماسخوتن مونځ قضا شوی دی او تا سره په سفر کې ټیم وتوی چې زه دغه د کلي کې چې کوم قضا شوی مونځ دی یاره هغه خو راګرځول غواړي او تاسو په سفر کې ټیم دی تی راګرځې نو بیا به 4 رکعاته راګرځې. ګورئ 2 رکعاته به نه راګرځې 4 رکعاته به راګرځې ځکه تا نه په کلي کې قضا شوی نو په تا 4 لازم دي او چې په سفر کې قضا شو په کلي کې دې راګرځو نو تا نه 2 قضا شوي دي نو په تا باندې 2 راګرځول سري دا په تا باندې لازم دي. دا مسلې چونکې اهمې وي د سفر د مونځ متعلق او مایل چې د ملګرو سره شیر کړو ډېرو ملګرو یې تپوسونه کړي لہذا تاسو په خپله مو د ملګرو سره هم شیر کړئ. جزاکم الله خیر احسن